اول بلګ بیکګراوند ته تلل غواړي ځکه چې تاسو ته پته ده چې پاکستان کله جوړ شو نو ډیره موده خو پاکستان د یو متفقه آئین نه محروم او بیا په 1971 کې چې کله آئین جوړېدو او آئین جوړ شو نو په هغه کې کنکرنٹ لسټ راغی او د کنکرنٹ لسټ په حواله باندې دا انډرستانډینګ وو چې لس کاله پس دغه ټول سبجیکټس چې کوم دي دا به ډیوالو شي حواله بشي فیډریټینګ یونټس ته یعنی صوبو ته لس کاله نه بلکې ډېر لوی وخت تېر شو او په 18th امندمنٹ په نتیجه کې په لومړني ځل دا ممکنه شوه چې کوم پروونشل اټانومي صوبایي خودمختاري کمیټ شوې وه 1973 کانسټیټیوشن کې او عمل درآمد کې بیا لس کاله پس نو شوې نو دا په لومړني ځل باندې د 18th امندمنٹ په ذریعه باندې په هغې باندې عمل درآمد وشو د یو کانسټیټیوشنل امندمنٹ په نتیجه کې تاسو یقین وکړئ چې کله 18th امندمنٹ نو شوې او د هغې دپاره مشاورت جاري و نو بلا رکاوټونه د دې دپاره چې 18th امندمنٹ ونشي او صوبو ته اختیار ملاو نشي او بیا خاص کر په داسې حالاتو کې چې د 18th امندمنٹ نه مخکې NFC اوارډ شوی چې کوم تر دې وخته پورې اخیری NFC اوارډ دی اوس تاسو ټول ماشاءالله وکیلان صاحبان یې او په قانون تاسو سره زما کم از کم بحث کول مناسب ځکه نه دي ځکه چې تاسو د لا سټوډنټس یې په لام کمانډ دی اوس د CCI په موجودګۍ کې چې کوم ته کاونسل اف کامن انټرست وایي زه په دې نه پوهېږم چې آیا CCI سره پیرلل د SIFC ضرورت او په دې صوبه کې اپیکس کمیټي دا د ډېر وخت داسې د سکیورټي ریلیټډ معاملاتو لپاره حکومت او دفاعي ادارې په یو میز کینی ډېره ښه خبره ده د ملک په سطح باندې د ملک د سلامتیا او د دفاع په حواله باندې داسې فورمز شته چې په هغې کې حکومت او دفاعي ادارې یو ځای کینی ډېره ضروري خبره ده ضرورت لري دې خبرې خو اگر دن نیشنل سکیورټي میټرز د صوبو او د وفاق ترمنځ چې کوم معاملات دي نو زما په خیال د هغې دپاره چې کوم الریډي کانسټیټیوشنل فورمز موجود دي د هغې په موجودګۍ کې د نور فورمز د جوړولو ضرورت نشته او چې کله ته نور فورمز جوړ کې نو هغه شته کانسټیټیوشنل فورمز تاسو بیا کمپرمایز کړي اوس د SIFC میټینګز خو ریګولرلی کېږي غالبا تاسو لږ شمارو کې چې د کاونسل اف کامن انټرست څومره میټینګونه اوسه پورې وشو او بیا د کاونسل اف کامن انټرست میټینګونه تسلسل سره نه کېدل او هغه فیصلې په یو بل فورم باندې کېدل د هغې نتیجه بیا څه جوړه شوه نتیجه یې دا راله چې ټولو کې اول خو دا اوس چې په سند کې ډېره برننګ ایشو وه او بلکې هغې کې غالبا د ټولو نه زیات پروټیسټ او احتجاج په سند کې وکیلانو کړو وکیلانو لیډ کو هغه پروټیسټ څو ورځې هغې چې کوم دی روډز بند کړي ټول هغه دا چې هغه چونکې واټر سیکټر SIFC سره نو واټر سیکټر کې دا فیصله وکړه چې هغې به د پنجاب هغه ځمکو له اوبه ورکوي چې کوم ځمکې د اوبو نه محرومه دي خو ایټ واټ کاسټ لاندې ډاون سټریم چې کومه صوبه ده د هغې برخه به پرې کمیږي یعنې د سند برخه به کمیږي اوس 1991 واټر ټریټي باقاعده د صوبو ترمنځ د اوبو تقسیم کړی دی د 1991 ټریټي په حساب باندې د هر صوبو خپله برخه مقرر ده اوس د SIFC په فورم باندې ته فیصله کوې او ته بیسیکلي ته 1991 واټر اکارډ واټر ټریټي چې کومه ده تر هغې خلاف ورزي کوي بیا د هغې نه پس ماینز او منرلز اکټ 2025 اول خو زه د دې صوبې د ټولو پولیټیکل پارټیز او د پولیټیکل لیډرشپ د وکیلانو صاحبانو د سیول سوسایټي او د میډیا ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې څه ورځې مخکې موږ د صوبې په سطح باندې یو آل پارټیز کانفرنس وکړ او هغې کې ټول پولیټیکل پارټیز تقریبا رالل او هغوی په اتفاق د ماینز اینڈ منرلز ایکټ ایز پروپوزډ په موجوده شکل کې مخالفت وکړو بلکې داسې مخالفت یې ونه کړه چې هغې وي چې دې کې امینډمنټس پکار دي هغې بالکل ایز ا هول دا پروپوزډ لیجسلیشن رد کړ ریجیکټ کړ او د هغه نه پس موږ اوس وایو چې اویرنس کریټ کول پکار دي نو اوس د MP دپاره دا اعزاز دی چې موږ دا هر څه هوسټ کوو
خو غالبا پرون په 400 کې اول پارټیز کانفرنس شو، سبا نه بل ورځ غالبا مردان کې اول پارټیز کانفرنس دی، او سبا نه بل ورځ پیښور کې زما خیال اول پارټیز کانفرنس دی، هغه ورځ غالبا په دیر کې اول پارټیز کانفرنس شوی دی، ډیر اسماعیل خان کې اول پارټیز کانفرنس شوی دی، خیبر کې شوی دی، بالکل سوابه کې شوی دی. دا سلسله به جاری وي ځکه چې موږ دا غواړو چې په دې ټوله صوبه کې اکراس د بورډ دې کې موږ متفق شو ټول په دې خبره باندې، مزید دې کې موږ اویرنس پیدا کو، په خپل منځ کې آگاهی پیدا کو په دې حواله باندې. اوس اعتراض په دې باندې بنیادی سره یو په پیټرولیم ډیویژن کې دی جوړ کو فیډرل منرل ونگ، فیڈرل منرل ونگ کریٹ کړه په پیټرولیم ډیویژن کې د اسلام آباد په سطح باندې، او فیڈرل منرل ونگ هغه ډومین ته رادن نه کوي، را دن کول کوشش کوي چې کوم ډومین د صوبو دی، د پروینسز دی. بیا د میفا په نوم باندې منرل انویسټمنٹ فیسیلیټیشن اتھارټي، دا یو پروپوزډ اتھارټي دا چې په دې کې به 14 ممبرانی چې هغه کې به فیډرل سیکریټریز هم وي، په هغه کې به ملټري افیشلز هم وي، او په هغه کې به کارپوریټ سیکټر هم ریپرزینټډ وي، او د پروینسز نمائندګي په هغه کې دومره ده چې که دغه نور خپل منځ کې متفق شي نو پروینسز بیا د هغې د فیصلې په مقابله کې فیصله د هغې ځکه نشي بدلولی چې پروینسز ووټ رایټس په هغې کې بیا محدود دي، هغه کم دي. نو د صوبې فیصلې به په میفا کې د هغه اکثریت په بنیاد کېږي چې په کوم کې صوبو ته اکثریت د نمائندګۍ په شکل کې حاصل نه دی. بیا دا د دې اختیارات بیا سری اوس دا واره دا ډېره دلچسپه ده د دې ماینز په حواله من to approve exploration licenses، یعنی exploration licenses با دغه authority approve کوي. negotiate contracts، یعنی څومره contracts چې کېږي دا به هغه authority negotiate کوي. determine pricing، یعنی د قیمت تعین بم هغې کوي، او بیا فیز او آکشنز چې کوم دي دا بم د هغې په نگرانۍ کې کېږي، دا بم د هغې په اختیار کې. نو تاسو ما ته ووایئ چې میفا لایسنسز ایکسپلوریشن هغه ورکوي، پرایس هغه ډیټرمن کوي، آکشنز هغه کوي، پرایسنګ هغه ډیټرمن کوي، نو صوبې سره اختیار پاتې شو. تاسو وکیلان صاحبان یې آئین نه ډېر خبر یې، نو که زه چېرته پکې غلطېږم د هغې لپاره مخکې نه تاسو نه بخښنه غواړم. خو غالبا د کانسټیټیوشن آرټیکل 142 او 172 چې کوم دی دا ډیفاین کوي رول د پروینسز، رول د اونرشپ په حواله، د لیجسلیټیو کمپټنس په حواله باندې، او د اونرشپ په حواله باندې. نو دې کې چې ته نوې قانون سازي کې بیسیکلی دا قانون سازی کلیش کوي د آرټیکل 142 او د 172 سره چې کوم کې دا اختیارات already they are very well defined. هغې کې فیډرل ایگزیکټیو اتھارټي چې کومه ده او فیډرل سبجیکټ سره ډیفاین شوي دي. او زه به درته کوشش وکړم چې لږ مختصر وخت کې ووایم. all natural resources under the sea، یعنی د سمندر لاندې چې د پاکستان زموږ کوم حدود دي، سمندر لاندې چې څومره هم نیچرل ریسورسز دي نو هغه فیډرل ډومین کې راځي. بیا د هغې نه یوه سټریټیجیک منرلز، سټریټیجیک منرلز هغه دي چې کوم بیسیکلی زموږ د ډیفنس سره ریلیټډ ضرورت پوره کوي. سټریټیجیک منرلز په هغې کې راځي، نو لہٰذا چونکې ډیفنس فیډرل سبجیکټ دی نو سټریټیجیک منرلز هم د دغه آرټیکل په حساب فیډرل سره دي. بیا د هغې نه پس آیل اینډ ګیس، او اوس آیل اینډ ګیس کې دا یو دلچسپ انفارمیشن در کوم، تاسو کې به ډېر ملګري خبر هم یې 18th امینډمنټ چې نو شوی نو د آیل او ګیس ټوټل اونرشپ د فیډرل ګورنمنټ و. کله چې 18th امینډمنټ کېده نو هغه وخت موږ دا جنګ واچو
चे बेशक दा यो मुल्क दे खुपदे यो मुल्क के पंजाब दे, बलूचिस्तान दे, सिंध दे, पुख्तूनख्वा दा, आजाद कश्मीर दे, गिलगित बल्तिस्तान दे नुपदे यो मुल्क के चिपकम सूबा के यो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल दे आगे के द मरकज ब्रखे सरद सूबे ब्रखम पकार दा नो पोलुंबनीजल पर तारीख के द 18th अमेंडमेंट पर जरिया ऑयल और गैस सेक्टर के 50% ओनरशिप चिकम दे दा द प्रोविंसेस द पारा मुंग वागच द सूबो द पारा मुंग में निम पनी में इख्तियार द ऑयल और द गैस वागच द मरकज न चदा उस सूबो सरद उस पदे के कानून सावे के गदावी चे फेडरल गवर्नमेंट has the authority and the right to declare any mineral as strategic mineral. मिसाल पर बाजोड़ के कि अल्लाह ताला कमी खजाने मुंग लड़ा करी दी सबा फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड की नोटिफाई की चीज स्ट्रेटेजिक मिनरल दे ला समती सब पदे मर्दान के जमा पर ख्याल जमुंदर का पगोंडो के पकाटलन के अजीज खान टोकास जोड़े दे रखी सबा नोटिफिकेशन उसी चिदा स्ट्रेटेजिक मिनरल दे लाड़ क्रोमाइक दपारोशो लाड़ मिने लिथियम अगेन देर एक्सपेंसिव देर रेयर लाड़ और दाना चे इख्तियार लाड़ वसाइल लाड़ल जमुन दादा सूबे की पनाई 2017 के लेजिस्लेशन शुरू कब आगे के कमी पेशीरी वो सूबा का कीनी और सूबा का लेजिस्लेशन और ये सूरत लोग दे खबर इजाजत मुशवर को ले चकम इख्तियार कसम तरमीम सूबो लवर पड़े मंग दी इजाजत मुशवर को ले आगे इख्तियार दे वापस तो सूबे न सूब मरकज तो उसी बेसिकली तक जमूंगा पीता तक जमूंगा तासु का फास्ट के इंसाफ और बल तमाम ख्याल ची सुमरा का माइंस और मिनरल्स के सूबे अमल से बात की वो तमाम ख्याल ची तो कारब कोई वाणी लोग मल्टीनेशनल कंपनीज मेरा खबर आ रहा पाकिस्तान में वक्त इन्वेस्टमेंट जरूरत थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज प्रमोट कोल ऑपरेटेड कोल एट द कॉस्ट ऑफ लोकल एरियाज एंड लोकल पॉपुलेशन तमाम ख्याल की इजाजत नहीं हुआ और कथा सो बोले का अजीब इत्तेफाक दे कि बदियो सूबे के ज्यादातर प्रेशियस और रेयर मिनरल्स बाग इलाकों के लिए चिकन इलाके नेशन कर रहे सख्त मुतासिर करी लोग सूबा में लेजिस्लेशन गई मुझे सुनना द 50% मुंगा द ऑयल और गैस इख्तियार पे 18 अमेंडमेंट के बाद आगे सर मुझे ओपन प्रोविजन हम वाचो कि सूबा का पाबंद नहीं चाहिए 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम नेट टाइडल प्रॉफिट्स और ऑयल एंड गैस रॉयल्टी दाद सूबा पाबंद नहीं कि बक्कमा इलाका के दाद दरियाफ्त की 10% को सूबे मानी पाबंदी की दावा का लोकल एरिया के खामा खाने की बदले के निश्चय की उस तरीके पर नतीजे के तास्लीम यूनिवर्सिटी से करो सवाल यूनिवर्सिटी फंडिंग के मुझे ना आधा वक्त दिया उसको बंद आगे सोचना दादा तो मेरे नेट टाइटल प्रॉफिट में चले 10% करक खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी से कमा यदि डेढ़ मुद्दा फंडिंग से कम दे दादा करक द ऑयल एंड गैस नेशन दादा शांति चतराल की चिकन यूनिवर्सिटी छोड़वाला नो बनेरियत मार दो वाला से आज तक के वसरा हाइडल प्रोजेक्ट्स में लवानी नो मापरे छे दा आमदन दे दे तराजी नो कम से कम द चतराल पर बच्चों माने बले की और तमाम प्रकार के तालीम का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बिल निश के लिए जब उनका पकड़ बच्चों माने नो दा अब अर्ज लगा दी रिवर्स की यदि लेजिस्लेशन से नो जका मां वक्ती में जब बाद मामलात रासी जगह सियासत ना बाला करी लेकिन सियासत में द्वेष नहीं ज़नन एक भी तो मुखातिब नहीं ज़नन नबी सूबे हर सियासी कौन का मुखातिब तो ज़मीन खपल मंज के से इख्तिलाफात की मुस्तक़बिल की होंगी और वक्त की
सियासत के सियासी पार्टियों के इख्तिलाफात राजी ज़नन दे फोरम तक देर पार रावले कि जमून मंच के हर सूरत पॉलिटिकल डिफरेंसेस ही राजे या पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो अनफ्तो को और दी सुबह द हक द पारे और जे दूसरी को और दाम में चाहिए इनकी बदले की लीड रोल देखी सियासी पार्टियों लोग सरा इख्तिलाफात डेर राजी और खास कर पर डेर लसकता है कि वो डेर राजी no any political party कम political party हुई अगर हमारा नाम पसंद माने तो सूबे पसंद माने दलित दा तहरीक लीड गई जमन बयो सियासी जमात और गुण मानी और मशर मानी इतराज निश्ता किसों की लीड गई अगर लीड की मुंह बहुत संग पसंद कदम रवानी